ویل دا مجلس تاسو معلوم ده خیالي اوس کوي بیا پسې حمد ویل دا تاسو ته معلوم ده چې حمد ثنا ته وایي بس هو ثنا بالجمیل دا ثنا ده یعنې ذکر خیر ده په ژبې ځکه متبادل ثنا نه په لغت کې ژبه ده خلک وایي اثنیت علی فلان ما ثنا ویله په فلانکي باندې اذا ذکرته بخیر چې ته په خولې ذکر کې په خیر نو حمد ثنا ته وایي یعنی په خولې باندې بیان یتعلق بالجمیل چې تعلق جمال د محمود سره یعنی په خولې باندې ته محمود جمال وایي دغه جمال چې په خولې وایي دا محمود وي دغه جمال چې په تا باندې بایسي دا محمود علی ته چې وایي ثنا ته حامد اچھا ثنا چې وایي آ محمود اوس دا تاسو ته معلوم ده الحمدلله دا ګوره دا یو عظیم توحید ذکر کوي چې داسې صفت نشته مګر الله لپاره ده صفات که الوهیت صفات دي که د ربوبیت صفات دي که د معبودیت صفات دي ټول رب سره دي بل چا لپاره صفات نشته بیا که صفات شته هغه مجازي صفات دي رب ورکړي دي هغه حقیقي صفات نه دي مجازي دي بیا د رب په عطا دي نو کې معنا د الوهیت چیرته ده چا کې معنا د الوهیت نشته نه معنا د معبودیت شته نه معنا د تصرف شته نه معنا د ربوبیت شته هیڅ معنا نشته د خدای بل چا کې الحمدلله ټول صفاتونه د ربوبیت ټول صفاتونه د الوهیت ټول صفاتونه د استعانت ټول صفاتونه د حاجت لله دا مختص دی رب سره صفات حقیقی مخلوق پر صفات مجازی عام عطائی دی مجازی حقیقی نه دی ادی عطائی ان رب ور دی کتا ته وردا قبل ته وردا سما ته وردا یا ته وردا ټول عطائی دی دا مختص طرف سره بیا تاسو ویل دي کلیف لام استغراقی کې راشي هر حمد دا دی ویل دي کلیف لام جنسی کې راشي مایت حمد متول وای کلیف لام استغراقی الف لام جنسی کې تلازم ده ولې تلازم ده ځکه ماهیت چې منحصر سره رب سره نو ټول افراد به خامخا منحصر چې ماهیت رب سره منحصر ده د حمد ثنا ماهیت چې رب سره منحصر ده ټول افراد به رب سره منحصر ولې که بعضې افراد رب نه بغیر بل چاته ثابت شي نو فرد پر تحقق ته فرد مستلزم له تحقق ته ماهیت لره چې فرد بیا خو ماهیت ورسره وي بیا چې بعضې افراد غیر ته ثابت شو بیا خو ماهیت غیر ته ثابت شو بیا خو جنس نشو منحصر رب سره لہذا حصر د الف لام جنسي او دلیل دې ده چې الف لام استغراقي ټول افراد د حمد به رب سره خاص که بعضې افراد د حمد بل چاته ثابت شو بیا خو جنس بل چاته ثابت شو ځکه تحقق ته فرق نشي کېدای بې له ماهیت نه نو چې بعضې افراد بل ته ثابت شو ماهیت بل ته ثابت شو بیا خو جنس حصر نه رالی رب کې لہذا چې جنس منحصر شو افراد به منحصر چې افراد منحصري جنس به منحصري ولې چې افراد منحصري ټول افراد رب پاروي ټول افراد بیا به جنس رب پاروي ځکه که جنس بل چا پاره شي افراد خو ټول رب پاروي خو جنس بل چا پاره شي نو جنس پاره وجود بیا د افرادو نه نشته بیا چې جنس بل چا پاره شو بیا خو بعضې افراد بل چا پاره شو بیا خو حصر استغراقي نشو صحیح لہذا چې ټول افراد رب پاره بیا به جنس رب پاره که جنس رب پاره نه وي بیا به افراد رب پاره نه وي ځکه جنس پاره وجود بیا د افرادو نه وي نو چې جنس بل چاته ثابت شو خو بعضې افراد بل چاته ثابت شو بیا خو استغراق نشو صحیح دې وجې په ما باندې الف لام استغراق یو الف لام جنس یو کې تلازم ده اوس نور مجلس خو دلته نه کوو پسې وایي ځای وایي موبایل ته ګنټه چلته موبایل ته چکر راځي سره دا موبایلو ته ګنټه پیرا لکه چې تاسو وګورئ شیخ څه باندې
دا به تاسو موبایل باندې ایزي کال ګټې خراب تمام توبه دا غرات اوس دلیل وایي په حصر الحمد الذي نزل الآيات ګوره نزل ينزل التنزيل تفعيل ده تدریج باندې دلالت کوي رب د قرآن آیتونه تدریجا نازل کړي مان خو نه دي نازل کړي سماع دنیا نه کته چې قرآن راغلی ده تدریجا نو نزل الآیات رب آیتونه نازل کړي دي آیت جمع دی آیت ته آیت خو نښې ته وایي نو دا آیت د قرآن پاک دا نښه ده که نه په چیز باندې نښه ده دا نښه ده د اعجاز القرآن ځکه ورته آیت وایي نزل الآیات او انزل یې کوي بیا هم صحیح ده ځکه سماع دنیا ته چې راغلی ده نو دفتن واحدتن په یو ځل لوح محفوظ نه سماع دنیا ته راغلی ده دفتن واحدتن یو ځل انزل افعال وا النزل ټیک ده تدریجا سماع دنیا نه کته چې راغلی ده بیا خو تدریجا فتدریجا نزل الآیات وارسل البینات بینات جمع د بینې ده بینه دلیل مطلق ته وایي بیا دلیل عام ده که یقینیاتونه مرکبي بیا دلیل ده او که ظنیاتونه مرکبي بیا دلیل ده که تقلیداتونه مرکبي بیا دلیل ده که جهلیاتونه مرکبي بیا دلیل ده خو دلته بیناتونه مراد معجزې دي چې قطعي دلایل دي معجزه قطعي دلیل ته وایي هغې کې احتمال نه وي د نقیض مطلقاً نه په نفس الامر کې نه حال نه معال کې ولې ځکه معجزه امر خارق للعادت دا خو یو امر یو شی خارق للعادت چې عادت وچیروي لکه پاڼه چې کتاب والا چیرې کې داسې دا معجزه امر دا یو شی د عظیم خارق للعادت عادت چیر کې پاس لاړ شي عادت نه باره لاړ شي ولې ځکه عادت ټول سببیات دي چې څومره عادت ته دنیا ته عادت وایي دا دنیا چې څومره ده دا عادت ته یعنې اسبابو ته منصوب ده مونږ ګرځو را ګرځو اسباب دي خبرې کو اسباب دي ډوډۍ خورو اسباب دي چای څښو اسباب دي دوی کو اسباب دي یعنې چې څه کوو نقل و حرکت شپه ورځ ټول عادت ته یعنې ټول اسبابو ته منصوب ده معجزه خارق للعادت دا عادت چیر کی فوق العادت سی یعنی فوق الاسباب اسباب له سره یې نه دا معجزه ده خدا به څرګندوي په ید د هغه مبارک لاس باندې ید د نبوت چې نبوت دا وکړي بیا پسه دا معجزه ده که نبوت دا ونه کوي مؤمني لکه خیالي کې راځي یو مؤمن سړی متبع دی نبی مبارکی صلی الله علیه وسلم ای مؤمن ای خپل اس باندې یو شای څرګند شي خلاف العادت یعنی خلاف سبب خلافی یا کرامت تا آتا به کرامت وای کرامت تی ولی حق تا کرامت الولی بدار دنیا کی کرامت تی ولی حق تی خالی اوس دا کرامت اکا چیرته داسې و چې امر خارق للعادت و هم دلیل نبوت نه و هم دلیل الوهیت و بیا دا ته ارهاس وای توبه بیا دا که یو سړی مدعي و د الوهیت مدعي و د نبوت مدعي نه و ده په لاس باندې خوارق څرګندېدل دا ته بیا معجزه نه وایي معجزې کې دا شرط ده چې هغه مدعي د نبوت وي لکه دجال په هم خوارق څرګندوي په هم مدعي د الوهیت کوي مدعي د نبوت په نه او الوهیت پر خو خارق نه کافي کېږي الوهیت پر خارق نه کافي کېږي خارق شاید نبوت پر کافي کېدای شي الوهیت پر خارق نه کافي کېږي الوهیت کې خو خالقیت ضروري ده چې دا خالقي الوهیت پر هغه الوهیت پر خالقیت ضروري ده مالکیت ضروري ده تصرف ضروري ده علم غیب ضروري ده دا دلایل د الوهیت دي چې په دې باندې الوهیت نه ثابت دي چې امر خارق څرګند نو دجال خو به خوارق څرګندوي په دې باندې مدعي د الوهیت دي او الوهیت خو په معجزې نه ثابتېږي معجزه خو په خالقیت ثابتېږي په تصرف ثابتېږي په مالکیت ثابتېږي
په علم غیب ثابتېږي هغه به د سره یې نه دې وجې دعوه د الوهیت دی نشي ثابتولی دا شوه او یو دای چې خارج څرګند شي په ید د داسې پاک ذات چې هغه مدعي د نبوت فیما آتی وروسته د مدعي د نبوت دی اوس نه یې مدعي د نبوت خو وروسته د مدعي د نبوت ګرځي د په لاس باندې امر خارج څرګند شي دې ته ارهاسات وایي ارهاس تقویت ته وایي دا تقویت نبوت ته ورکوي ځکه اوس دا خو مدعي د نبوت نه ده لا خو د په لاس باندې خوارج څرګندېږي لکه ګوره ونې به راتلې ونو به نبي مبارک باندې سایه کوله ونې به روانې وې کاڼو به خبرې کولې دا ټول ارهاسات وو چې نبي اسلام دا دعوت د نبوت نه وکړي وروسته نبي مبارک دعوت د نبوت وکړه دې ته ارهاسات وایي ایو جادو ده جادو دا معجزه دا خارق نه ده للعادت دا د عادت خلاف نه ده یعنی اسبابونه فوق نه ده دا خو تخته سبب ده سببیات دي جادو چوکې خو سببیات استعمالوي هغه سببیات که ته استعمالوې بیا به ته جادوګر یې که زړه دې ورته کېږي که زه یې استعمالوم بیا به زه جادوګر که زړه مې ورته کېږي ما خو نه ورته کېږي که تا ورته کېږي مخکې مونږ وکړو دلته څه زمانه مخکې وایي طالبان لاړه مرشقي پاکستان ته ما چیز ته لاړه وایي جادو زده کوي یا خدای پاکه چیز پاره پیسو پاره دا په طالبان یو جادو کفر ده یو بل دا ده چې اوس پیسو پاره آجکل تاسو نه پیسو سره مینه ده سخته مو مینه ده پیسو سره مو خو نشته ورسره نه اوس نه مخکې له سره نه مې موټر تازه کېږي که څوک وایي چې دا موټر یې تازه به یوه ټیډي خوشحال نه که څوک ما ته وایي چې دا نوی موټر یې تازه یوه ټیډي چې ده ما سینې کې به دومره خوشحالي نه شته که یو سړی ووایي چې ما ته په خوب کې ولیدې چې سپین پټکا دی والا و نفل دی کول زه به ډېر زیات خوشحاله سبحان الله ښه دي وارسل البینات نه ارسل البینات الله راستولي دي بینات نو بینه خو مونږ ویله مطلقې دلیل ته وایي که یقینیاتو نه مرکبي که ظنیاتو نه مرکبي که تقلیدیاتو نه مرکبي که جهلیاتو نه مرکبي دلته بینې نه مراد قطعي بینه قطعي دلیل چې معجزه ده معجزه خو قطعي دلیل ده ځکه احتمال نشته امر خارق للعاده یظهر علی ید من یدعی النبوت خارق للعادت چونکې مثل نشي پیښوی مثل نشي پیښوی اوس فکرانو شور جوړ کړی ده د کمونیسټان ای مولانا فکران دا وایي چې مړه دا ټولې معجزې دي که نه دا ریډیو معجزه نه ده دا ټیپ ریکارډ معجزه نه ده دا ټي وي معجزه نه ده خدای مو غر کړه دا موبایل معجزه نه ده چې معجزه دا خو اسباب دي دا سببیات دي ټول مقناطیسونه پکې لګېدلي دي هغه شاید هغه شاید پیچونه پکې لګېدلي دي چې خراب شي بیا کار نه کوي بیا ټیکیا دا ټول سببیات دي دا ته چا معجزه ویلي او دا ټول په دا ګمراه شوه دا تونیان فکریان یعنې طالبان یا فکریان په دا ګمراه شو وایي مړه دا معجزه ده که نه دا معجزه ده که نه دا معجزه یا خدای پاک ولې سبق وایي نه په ځان نه پوه کوي چې معجزه چېرته وایي دا چې مونږ تاسو کې واقع کېږي دا معجزه ده که نه ده په دا نه پوهېږي بهرحال فطلع الدین وتبع الیقین فطلع الدین یا طلع الدینو یا طلع ده په تخفیف سره یا طلع ده په تجدید سره فطلع الدین طلع الدین ای اظهر الدین یا طلع ملأ الدین دین ډک ځکه دین باندې قطعي دلایل پیش کړ طلع الدین ای ملأ الدین دین ډک دلایلونه یا طلع الدینو ای ظهر الدین دین بالکل څرګند شو قطعي دلایل لري هیڅ چا سره قطعي دلایل نشته سوا د اسلام نه دا فطلع الدین یا طلع الدینو وتبع الیقین منتقش که یقین په سینو د مؤمنینو کې یقین پوخ نه نوتی و دا وځي نه ځکه مجاهدین جهاد کوي که آج یقین سینه کې پوخ وي وځي نه بیا چې وځي نه نه دلته مالګه داسې ګپ ښکاري دا یې وایي چې فرښتې دا دې روانې دا دې وینه دا دې روانې چې ما نه روح ځي فرښتې ما ته ولاړې ما روح اخلي رومیالونو کې بند کوي
چې خوږ بوی دي بار اسمان ته رسي دا ګوره دي وتبع الیقین یقین منتقش کړ په سینو د مؤمنینو کې ولې دا آیتونه دا بیانات دا معجزات دا قطعیات دا خو یقین تبع منتقش کی په یقین په سینې د مؤمنینو چې ولیکلی شي پیدا چېرته ورانېږي وتبع الیقین ولیکلی یقین په سینو د مؤمنینو کې ربنا لك الحقيقة حقا وكل مجاز ولك الامر تحقيقا وكل مجاز اوس رب ته دعا کوي ا دې رب ربوبیت اقرار کوي ا دې الوهیت اقرار کوي ا دې معبودیت اقرار کوي ا جان باندې اطلاق کوي د مجاز چې مجاز ما هو نه حقیقي وجود شته نه مې حقیقي ماهیت شته نه مې تکرر شته هیڅ شی نشته نه صفتونه شته یو شی نشته ټولو کې مونږ مستعیر خاص باندې مونږ ته میلاویږي هیڅ شی نشته ربنا لك یا رب لك الحقیقت حقا یا رب تا پر حقیقت حقا پرشتیا ای ثابت المتيقن اتا حقیقت چې دا چې عین وجود خارجي ده حقیقت ماهیت ته وایي چې عین وجود خارجي یا رب تا پر حقیقت چې عین وجود خارجي ده حقا پرشتیا اتا حقیقت حق ته چې عین وجود ده دې کې هیڅ مجاز نشته دا ثابت متيقن دا یقیني ده ثابت ده هیڅ احتمال د مجاز نشته وکل مجاز ا دې هر چا وجود مجازي ده چې ټولې دنیا پسې ګرځي اسمان ده ستوري ده ته یې زه یم ډوډۍ ده نسوار دي سګرټ دي نسوار کول لږ لږ دا ولې دا کل مجاز دا ټوله دنیا وجود مجازي ده دا وجود مستعار ده دا خو حقیقي وجود نه ده بیا دا خو د رب په عطا بنا ده دا ټوله دنیا وجود دا ټول نعمتونه دا ټول احسانات دا چې تا په تصور کې راځي مجاز دا وجود مجازي ده دا خو حقیقي وجود نه ده دا خو د بل په عطا ده د رب په عطا ولک الامر تحقیقا یا رب تا پر حکم د تحقیقا فی الواقع اتا حکم واقعي ده احتمال د رد نه لري وکل مجاز انور ارسل مجاز ده په تملیک کې بعضې امورو کې مجاز ده یعنې تا په اجازت د مالک ګرځي نور خو د کلامو تحقیقه تا امر واقع کې ده ته امر یې ته حاکم یې تحقیقا فی الواقع ټول شیان تا مملوک دي فی الواقع وکل مجاز انور ټوله دنیا مجاز تا په اجازت ده یعنې مونږ که مالکان ګرځو تا په اجازت چې ته اجازت وکړې یا ربه تا طرف نه عطا وشي بیا مونږ مالکان ګرځو که ته اجازت نه کړه بیا مونږ کې هېڅ مالکیت نشته خو پوه که نه او جی آئینة المبادی بیدی